زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی زمونږ په ذمه مختلف النوع عبادات ایښي. کوم عبادتونه چې خدای زمونږ په ذمه ایښي دا یو قسم نه دي، ګڼ قسمونه دي. ځکه که یو قسم عبادت د بنده په ذمه خدای کیدي، نو دا یو قسم عبادت سره بنده ستړی شي او ستومانه شي، ذهن کې پې بوج شي. کله یو شان عبادت دی، کله بل شان عبادت دی چې بنده ستړیا محسوس نه کړي، په ذهن بوج نه شي. خو د دې ټولو عبادتونو مقصد یو دی، هغه دا دی چې د نفس اصلاح وشي او بنده خدای ته نږدې شي او خدای رضا شي. دقه مقصد دی. دا خدای چې زمونږ په ذمه صحیح ایښي دي دا 5 څیزونه دي. یو ته عقاید وایي، دا بنیادي شی دی. که موږ مونځ کوو، که روژه نیسو، که زکات ورکوو، که حج کوو، که ذکر او تلاوت کوو، د دې دپاره بنیاد عقیده ده. عقیده ده چې سمه وه نو دا ټول شیونه دې قبلیږي، او عقیده چې سمه نه وه نو دا یو عمل هم نه قبلیږي. د عقیدې مثال داسې دی لکه د ونې بیخ. بره ونه شنی ځکه بیخ مضبوطي، او بیخ چې را کټ کړي او بره شنی نو 2 ورځې وروسته به بره د ونې پاڼې زیړې شي او ختمې به شي. او د عقیدې مثال داسې دی لکه د انسان په بدن کې چې روح دی، چې بدن کې روحي لاسونه هم کار کوي، خپې هم کار کوي، سترګې هم کار کوي او غوږونه هم کار کوي، ټول اندامونه کار کوي. او چې کله د بدن نه روح لاړ شي، مړ شي سړی، نو نه سترګې کار کوي، نه غوږونه کار کوي، نه لاسونه، ټول بېکاره شي. دقه شان که عقیده دې صحیح وه نو ټول اعمال به دې صحیح، که عقیده دې خرابه وه نو کوه عبادتونه خو قبلیږي به نه، ځکه بنیاد نشته. دویم نمبر عبادات دی، او دریم نمبر معاشرات دی. معاشره کې اسلامی طریقې سره ژوند او زندگی. څلورم نمبر معاملات دی، کاروبار، تجارت، حلال رزق ګټل، دا به په کومه طریقه کې. او څلورم نمبر اصلاح معاشره او اصلاح نفس. دویم نمبر په دې مهمو څیزونو کې عبادت دی. اول عقیده ده او بیا عبادت. دا عبادت خدای ته عاجزۍ ته وایي، خدای ته بنده ځان عاجزه کړي، دې ته عبادت وایي. په عباداتو کې اول مونځ دی، دا ځکه زمونږ واسطه ورسره په هر وخت کې راځي او په هر ځای کې راځي او د هر چا راځي. مونځ په هر چا فرض دی، که غریب او که مالدار وي، که ښځه او که سړی. او مونځ په هر ځای کې فرض دی، چې ته په هر ځای کې مونځ به در باندې فرض. او مونځ هر وخت دی فرض دی، کالو سر فرض دی، ټیم پکې نشته. دا ټولو کې مهم عبادت. دویم نمبر روژه ده. دا په هر چا فرض ده، خو په هر وخت کې نه ده فرض، بلکې په کال کې یوه میاشت فرض. دریم نمبر زکات دی. دا هر وخت نه دی فرض، بلکې په کال کې یو ځل فرض دی. په هر چا نه دی فرض، بلکې په غنیانو فرض دی. او څلورم نمبر حج دی. دا په هر ځای کې نه دی فرض، مخصوص مکان کې مکه مکرمه کې فرض دی. او په هر چا نه دی فرض، په غنی فرض دی. او په هر وخت کې نه دی فرض، په مخصوص ورځو کې فرض دی. نو په ټولو کې اهم عبادت مونځ دی، ځکه دې کې عموم دی، هر وخت دی او په هر چا دی او په هر ځای دی. دې لپاره ځای نشته، هر ځای دی چې وکړو. ټیک ده. دویم نمبر روژه ده. روژه هم د خدای د طرفه یو اهم عبادت دی، او د انسان د بخښنې او د خدای د رضا کولو یو بهتري نظریه ده. دا په هر سړي فرض ده،
په کال کې هر وخت نه د کال کې یوه میاشت 11 میاشتې سړی خوراک کوي اسکاک کوي ازادي د روژه کې لږ شانې پابندیانې ولګي لږ شانې پابندیانې دا دي چې د سهار نه تر ماښامه پورې به خوراک نه کوي اسکاک به نه کوي جایز مباشرت به نه کوي دا 3 څیزونه بند شي په دې نه خدای خو به تا پابندي ولګوله خو خدای پې څومره رضا کېږي د خدای ځکه دې کې تکلیف دی او کوم عبادت کې چې تکلیف وي نو هغې کې د خدای رضا زیات دی دې کې لږ تکلیف وي سړی تږی شي وږی شي د ډوډۍ هغه ترتیب بدل شي د اوبو هغه ترتیب بدل شي د خوراک او څښاک ټیمونه بدل شي نو سړي ته لږ بدن ته تکلیف رسي خو دا روژه چې فرض کړې ده د خدای ورته ضرورت دی که زمونږ ضرورت دی نه زمونږ ضرورت دی خدای زمونږ د فایدې دپاره ډاکټر ته سړی لاړ شي او بیماري و ما ته دوایي راکړه ستن ورته ولګوي ډراپ ولګوي ګولۍ ورکړي دا ګولۍ د ډاکټر ضرورت دی چې تا یې درکوي که دا د مریض ضرورت دی د مریض ضرورت دی ډاکټر خو روغ دی هغه به ګولۍ څه کوي تا یې درکړي چې تا له پیدا نو خدای چې په موږ دا 10 روژې فرض کړي دي دا ګویا کې 10 ګولۍ دي زموږ د صحت دپاره موږ پرې روغی نو دا زموږ ضرورت دی د خدای ورته ضرورت داسې نه ده چې د خدای خزانو کې کمی راغلی دی او خدای وایي 10 ورځې بیا نه خورئ چې خزانې ډکې شي خدای خزانو کې څه نه کمیږي او ډکې دي او روانې تر قیامته پورې به روانې څه پکې کمیږي نه زمن پکې پیدا ده زمن پکې څه پیدا ده خدای قرآن کې ذکر کړی لعلکم تتقون د دې دپاره دا روژه مې فرض کړې چې تاسو کې تقوا پیدا شي تقوا څه ته وایي د حرامو خوړو نه ځان بچ کول د حرامو اوبو نه ځان بچ کول او د بدکارۍ نه ځان بچ کول دې ته بزرګي وایي چې نه حرام خوراک کوي نه حرام څښاک کوي نه پردیو زنانو له په غلط نظر سره ګوري دی بزرګي که نه بزرګ خو سخکر نه لري او نه په هوان وځي وزر نه لري دې ته بزرګ وایي نو خدای وایي دا روژه مې ربانې ځکه فرض کړې لعلکم تتقون ساده ټکو کې ورته وایم چې تاسو بزرګان شئ ځکه خوراک نه کوئ څښاک نه کوئ شهوت هم کنټرول چې پردیو ښځو له نه ګورئ نو دې ته بزرګ وایي نو لعلکم تتقون دا روژې د فرضیت حکمت او فایده دا ده چې تاسو کې بزرګي او تقوا راشي یقینا چې سړی بزرګي روژه کې دویم روژه کې خدای ته بنده ډېر نږدې د 3 وجو نه یو وجه خدا ده چې خدای بنده کې داسې کمال راوستو چې هغه د خدای صفت دی خدای خوراک کوي جواب راکوي که نه او خدای اوبه څښي نو خدای خوراک او څښاک نه کوي په تا خوراک او څښاک بند کړه او حدیث شریف کې دي تخلقوا باخلاق الله خدای صبرناک دی خدای وایي تا پیغمبر علیه السلام د خدای اخلاق خویونه ځان کې پیدا کوي تاسو هم صبر کوئ خدای خلکو له معافي کوي تم خلکو له معافي کوه نو دا روژه داسې صفت دی چې تا کې داسې کار راغی چې خدای خوراک نه کوي څښاک نه کوي تیم نه کوي نو دا څومره غټه خبره ده خدای خپل صفت تعالی درک دویم نمبر ملایکې خوراک کوي نه کوي اوبه څښي نه څښي ودونه کوي نه خوراک ته ضرورت شته نه څښاک ته ضرورت شته نه جنسي خواهش ته ضرورت شته تا باندې دا 3 پابندیانې ولګېدې ملایکې خو خدای ته ډېرې نږدې مخلوق ده چې د ملایکو صفتونه درکې راشي ته ډېر لوی شي لعلکم تتقون بزرګ شي د ملایکو صفات درکې راشي دریم دا دی په انسانانو کې خدای ته ډېر نږدې خلک پیغمبران دي د پیغمبرانو نفس خوراک او څښاک او جنسي خواهش کې کنټرول هر څومره ورځې چې ډوډۍ ونه خوري دننه خدای پکې طاقت ایښی اوبه ونه څښي د ښځو سره نږدېکت ونه کړي خدای طاقت ورکړی دی کنټرول نو تا باندې روژه فرض کړه چې د 3 صفتونو نه منع شه چې پیغمبري اخلاق درکې راشي دا څومره لویه خبره ده اوس دا روژه صرف په موږ فرض ده په دې امت او که په تېرو امتونو هم وه نو روژه سخت عبادت دی او څه کال خو الحمدلله ډېر ښایسته موسم کې ده ګرمۍ کې او ورځې غټې او سخت تکلیف یې که نه خلک پکې کارونه او دیاړیګانې کوي نو ډېر تکلیف وي
خو خدای وایي قرآن کې چې په تاسو نه ده په نورو هم او په تېرو خلکو هم دا دې دپاره وایي چې کوم مصیبت عام شي نو اسان شي کم تکلیف چې عام نو اسان خدای وایي صرف په تاسو نه ده په تېرو هم وایي کومه بلا چې عامه وي د هغې نه به نه وېرېږي نو خدای وایي دا عامه بلا ده په یهودیانو هم روژه وه په نصاراو هم وه په نورو قومونو آدم علیه السلام باندې هم روژه وه هغه به 3 روژې د ایام 20 په میاشت کې نیولې یهودیانو باندې روژه وه هغوی به د عاشورې روژه نیوله نو محرم لسمه ځکه موسی علیه السلام ته پکې خدای نجات ورکړی و د فرعون شکرانې دپاره به یې نیو پر عیسایانو هم روژه فرض وه په هغوی یوه میاشت روژه فرض هغه بدبخته و دین مسخه کړه د دین شکل یې بدل کړه تاسو موږ به ډېر شکر وباسو زموږ د دین شکل نه دی مسخه شوی نه دی بدل شوی کم دین چې پیغمبر موږ له راوړی مقه دین موږ سره دی کم کتاب چې راوړی مقه کتاب موږ سره دی من او عن صحابه او عالمانو د دین موږ له رارسولی د دین د عالمانو مشرانو ډېر احترام او قدرداني کوئ دا دین یې موږ له رارسولی خلک وایي مولیانو څه وکړه مولیانو دغه وکړه چې موږ تاسو مسلمانان او مولیانو دغه وکړه چې زمونږ او ستاسې میندې زمونږ او ستاسې پلرونو له په نکاح کړي دي او موږ او تاسو حلالیان الحمدلله پیدا دا نوجوان نسل په بل طرف روان دی چې بس خبره بیرته کې مولا له کنځلې کوي په دې میډیا او دې کې مولا داسې او مولا دا د خدای بندګانو ظالمانو مولیانو ډېر غټې کارنامې کړي دا قربانۍ ورکړي او دا دین یې موږ له رارسولی دین یې د مسخې او د تغییر او تبدیل نه بچ کړی دا لویه خبره ده که نو د نصاراو دین بدل شوی هغوی 10 روژې پې فرض وي یو بادشاه راغی هغه سخت بیمار شو ملیانو سره مشوره وکړه درباري ملیانو سره چې څه به کوم که روغ شو هغوی ورته که روغ شوي نو 10 روژې په دې خلکو زیاتې کړه هغه اعلان وکړه که خدای روغ کړم نو 10 روژې به په دې خلکو زیاتې خدای روغ کړ 10 روژې په خلکو زیاتې شوې نو 40 شي نوره څه خپله یې څه ونه کړه په خلکو یې لږ زیات دا بادشاه څه وخت وروسته وفات شه بل بادشاه راغی هغه هم بیمار شه ملیان یې راوغوښته وایي څه وکړو وایي که خدای جوړ کړې 10 نورې زیاتې که ته هغه هم روغ شو خدای روغ کړه 10 یې زیاتې کړې نو سوچ وي 50 روژې شو په خلکو په عوامو تکلیف راوست حکومت خدای چې په خلکو ته اسان کوشش کوي په ځان تکلیف راولي او خلکو له اساني راولي دې ته حکومت وایي دا خو یو خدمت دی بهترین د ثواب کار دی حکومت څه ګناه نه ده دا ډېر ثواب کار دی او اوس خو حکومتونه څه کوي چې بس ورسېږي په خلکو ګراني راولي دا مقه چل دی روژې دلته زیاتولی اوس پې ګراني راولي یو شی بلې سي چې یو بادشاه نو دعا به کوي خدای دا لرې کې دا بل راولي دا بل بیا په 15 کې بیا سره وایي څه بد مې کول چې مخکې له مې خیرې کولې دې نه خو مخکې ښه نو 50 شپې روژې یو بل و بیمار شي هغه بادشاه مړ شه هغه د ملیانو سره مشوره وکړه چې څه وکړم یو هوښیار سړی و پکې هغه ورته ویل چې دا 10 تاسو زیاتوئ نو دا به ټول کال روژې شي وایي څه وکړم وایي ته 10 کمې کړه هغه ورته ټیک شو هغه 10 کمې کړې 40 شو بس په دې 40 خبره ودرېده د نصاراو روژې 40 روژې په هندوانو او سیکانو دې کې هم روژې شته دوی هم روژې نیسي خو د دې روژې څه عجیبه روژې په اور پخ کړی شی پکې نه خوري ترکاري په اور پخ شوې ده ډوډۍ په اور پخ شوې ده نه خوري نور شربتونه پکې څکي فروټ پکې خوري قسمه قسم بس دا روژه ده دا خو 3 ورځې مسلسل روژه هم سړی نیولی شي ډوډۍ پکې مه خوره خیر دی چې فروټ پکې خوري نو ډوډۍ ته څه ضرورت دی ترکاری دا ډېر اسانه روژه وه زمونږ دین کې هم دا روژه خدای راوسته الله وی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو کتب علیکم الصیام پتا سو روژه فرض شوې ده کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوې په هغې کسانو چې تاسو نه وړاندې تاسو نه مخکې کوم قومونه تېر شوي په هغوی هم فرض وه
او دا روزه څه دپاره فرض شوې؟ لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي، تاسو بزرګان شي. حدیث شریف کې دي روزه کې ګورئ سړی بزرګ تلاوت هم ډېر کوي، مونځ هم ډېر کوي او شهوات نفسي خواهشات هم کنټرول. ځوانانو ته نبی علیہ السلام و یا معشر الشباب، اے ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، چې څوک د ښځې خصمانه کولی شي، خرچه ورته برابرولی شي، مهر ورته برابرولی شي، فلیتزوج، نکاحګانې وکړي. ومن لم یستطع، چې څوک د ښځې اخراجات نشي برابرولی نو بیا دې څه کوي؟ او خواهش یي چې واده وکړي، فعلیه بالصوم، نو دی دې روجې نیسي. فانه له وجا، دا روجې د شهوت ماتي. روجه د څه شی د خواهشات د ختمي، نفسي خواهشات، ځکه چې خوري نه او سکینه نو خواهشات به د کم ځای نه راشي. نو روجه کې یو ترتیب دی، یو تمرین دی، دا یو علاج دی، دا رواج نه دی، علاج دی. عبادت دی خو به طور علاج خدای را لېږلی، زموږ علاج پکې دی، زموږ خواهشات کنټرول شي. دویمه خبره پر روجه کې دا ده، خدای پکې دا فایده ایښې ده چې صحت ورسره، بدن ورسره روغي. مونږ خورو اسکو دا مشینري دننه چې کومه ده 11 میاشتې وچلیږي، ستړي شي. خورا وسکه یو لحظې دپاره مونږ پرې نه، خو د شپه ورځ چلیږي، روانه وي. مونږ یې ورچوو، هغه معده کوي. دا که د اوسپنې وي، د اوسپنې مشینري یو 11 میاشتې مسلسل چلیږي، نو تاسو څه خیال دی؟ ستړي کېږي که نه ستړي کېږي؟ زمونږ د مشینري هم دقه شان ستړي شي. خدای یوه میاشت راولېږله چې کم سے کم د شپې خو یې ورچوه، خو د ورځې خو لږ دمه ورکوه که نه. دا 12-14 ګنټې د مشینرۍ له مونږ دمه ورکوه. او دا خدای را لېږلې ده چې یوه میاشت کې د دې صفایي وشي، دمه شي، نو 11 میاشتو له بیا برابره شي. 11 میاشتې هم چې څه خوښه یې هغه ورچوه. پخوا به خلک د نه خوړلو نه بیمارېدل، اوس د ډېرو خوړلو نه بیمارېږي. چې ډاکټر ته ورسي دا سیز دی ډېر خوړلی دی، دا بدن کې دی، دا ډېر دی، دا مه خوره. پخوا به د نه خوراک نه بیماري وه. حدیث شریف کې دی یو حکیم راغی او مدینه منوره کې دکان جوړ کړ. اجازت یې وغوښته د نبي علیه السلام چې د حکیمۍ دکان جوړ کړو. او ورته وایي جوړ کړه. یوه میاشت تېره شوه، حکیم صاحب دکان جوړ کړی دی، دوایانې پکې ایښې، پخوا زمانې مطابق چې څنګه دوایانې وي. بس په میاشت کې یو بیمار هم ورانغی. بس حکیم صاحب دلته د دکان نه چلیږي، دکان بندو. تپوس یې وکړي چې دلته دا خلک ولې نه بیمارېږي؟ خلکو ورته چې دلته خلک نفلي روجې ډېرې نیسي. مدینې منورې کې دا رواج دی، اوس هم په عربو اکثرو کې، چې هغوی د زیارت او د پیر په ورځ روجه نیسي. او دا 2 ورځې روجه سنت هم د حدیث شریف کې ذکر راغلی. او صحابو نو ډېرې روجې به یې نیولې، بل هغوی ته خوراک نه میلاوېده، یوه کجوره باندې به یې ورځ تېروله یا په 2 کجورو. دومره ترکاریانې او دا مصنوعي خوراکونه خو پخوا نه وو که نه. حکیم ویل ښه دا خبره ده، دوی لږه ډېره په بدن برداشت کوي، نو ځکه دا بیماریانې ورته نه راځي. هلته معده کنټرول شي، صفا شي، نو بس بیماریانې نه راځي. او حدیث کې دا خبره هم ده، معده چې کومه ده دا د مرضونو کور دی. دا مرضونه چې ټول خورېږي دا د معدې نه خورېږي. بدن ته چې طاقت خورېږي دا د معدې نه خورېږي. نو چې معده کې ته لږ دمه ورکې، خوراک پې لږ کمی، نو د بدن د بنده صحت برابري. تاسو به ګورئ د انګریزي ډاکټران هم همداسې دي چې د چا شوګري ورته وایي په ناره باندې سر په ناره به ټیسټ کړي. دا ناره باندې ورته وایي ځکه چې خوراک وکړي نو هلته ستا دغه نه معلومېږي، دا نه چې کوم څیزونه دي. دا لوږه ډېر بدن دپاره ډېر بهترین څیز دی. زما خپله تجربه ذاتي دا ده چې زما دننه چې د معدې کوم تکلیف په دې روژه کې خدای زما صحت ډېر برابروي. روژه کې مې طبیعت ډېر خوشحاله وي، دننه بیماریانې مې ټولې ښې، ښه صحتمند یم. ستاسو به هم شاید دې ته متوجه شوي نه یې، دې روژه کې ورته لږ متوجه شئ. انشاءالله العزیز د الله د طرفه یو عظیم نعمت دی دا رمضان. د دنیا دپاره هم نعمت دی، ځکه زموږ صحت ورسره ښه کېږي، زموږ بدن ورسره تر و تازه کېږي. ټوله ورځ وږې یو ماښام لږ خوراک وکړي، اگر که ډېر ساده خوراک کې، ډېر د غریبۍ خوراک کې، خو ستا بدن باندې لګېږي، بدن له دې ډېره فایده کوي. نو دا د دنیا دپاره نعمت شو. او د دین دپاره د آخرت دپاره نعمت دی چې حدیث شریف کې دي چې جنت دروازې پکې کولاوي.
که مسلمان پکې مړ شي هغه نیکبخته جنت ته ځي، کم پکې ژوندی د هغه په اعمالو په لیکلو باندې ملایکې ستړي شي، دومره اعمالي تلاوتونه پکې خلق کوي، ذکر اذکار پکې کوي، صلات تسبیح پکې کوي، د خدای عبادتونه پکې بندګان کوي. ډېر کمزوری سړی مې پکې ډېر عبادت پکې کوي. د روژې نه مخکې مونږ توبې وباسو چې کوم ګناهونه م کړي او د الله تعالی سره تعلق جوړ کړو او په ټایم ټیبل وټاکو، د خلکو سره ډېر نه میلاویږو او د خدای عباداتو ته متوجه شو. الله تعالی دې د رمضان شریف په مونږ او تاسو په دغسې حال کې راولي چې زمونږ او ستاسو صحت او عافیت برابري او د هر قسمه مصیبتونو نه مونږ او تاسو خدای محفوظ وساتي او کورونه مو خدای د هر قسمه مصیبتونو نه وساتي چې مونږ مصروف نشو د رمضان شریف په عباداتو نه بل طرف ته خدای مونږ مصروف نه کړي، نه په بیماریو نه په حوادثو. دا دعاګانې ډېرې کوئ چې خدای د رمضان شریف په ښه حالت کې په مونږ او تاسو راولي. الله تعالی دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب